نن په مازه ژړ مار په کلي کې د حاجي جانان د حاجي احمد خان د دوی پر کور باندې دا نن چې کوم شمولیتي پروګرام دی، خاص کار د دوی خاندان ورسره یاسین زیان د پیر صاحب د شیرین کس چې کوم یاسین زیان دلته شمولیت وکړي او په دغه محفل کې ناست له موږ سره سردار نصیب حمزازی، ولی شاکر ناصر، خیر محمد صاحب ناصر، بوجان فخرزی، جلیل خان جولیزی، اسلام الدین شیرزی، علمدین موزی، شهاب الدین شیر د چمازه د خو ستاسې کلی دی. خیر میلمانه به دغه وکړو، لږ نومونه واخو: میرولی شیرزی، صدیق خان باگیزی، فتح خان اکا مندوخیل، نورخان ناصر، ظاهر کونډی، مولوی نور محمد صاحب، صالح ماریزی، ورسره نادر خان الخانزی، چیرمین عبدالله پالیزی، زموږ ګړی رویس خان صادق. دغه ګړی خو نه تاسې دلې ډېر پزم ناوختي هم د زما هغه ټایم هم کم دی، د ماښام لمونځ هم پوره روا کېږي. اول خو تر ټولو له مخه حاجي جانان، حاجي احمد خان، یوسف بابو کاخونسته زوی د لید اعظم، ورسره یاسین زیان چې کوم مولوي امیر محمد صاحب او د دوی د نور کلیوالانو نن کوم د شمولیت اعلان وکړي 250 کسان. دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. دا کلی دغه علاقه د کور له معنا زه ډېر راتلم، موږ چې سیاست شروع کړئ، زه له یونیورسټۍ را فارغه شوم، نو موږ د پښتونخوا سیاست کوئ. زه دلته علاقایي سکرټري وم. په دې ژړ مار کې یونټ نه وي، چمازه کې یونټ وي، په ژړ مار کې یونټ نه وي. نو ژړ مار له موږ راغو، دا یونټ موږ جوړ کړئ چې اعظم سکرټري وي، یوسف ورسره جرنل سینیر معاون سکرټري وي، او د دوی د خاندان د پښتونخوا یونټ موږ جوړ کړ. هغه ټیم حاجي احمد نکا چې کوم و دا په جمعیت سره تعلق وي، نو موږ ګرځېدو جمعیت علاقې پښتونخوا ښه راغو. ژړ مار وروره دا ګرد کلي و دې پښتونخوا ته ووټ ورکړئ، چمازه پولینګ یې وګاټئ. بابت لالا کامیابه سو په 2013 کې. نو موږ خوشحاله اوس، یا دې موږ پارټۍ جوړوله، اوس باید کار پارټۍ وکړي، مګر دې پارټۍ زموږ د دا ګرد علاقې د یوه چا کار هم نه وکړي چې نه یې وکړي. دا خلک خوابدي سو. بیا تر الیکشن له مخه اجیتور را وغوښتی چې پارټۍ ورته وکړه، مړی ورته وکړه، له اجیتور سره د ملګرتیا اعلان وکړي. او زما کسان یې به ګسر زړه پوښ سوی چې ښه دی، و دا بغاوت یې وکړي او اعلان یې وکړي د پارټۍ علاقه. همیشه چې کومه پارټۍ د کوم انسانانو زه یو کار واخلي او هغو ته توجه نه کړي ور، هغه خلک چې دي دا د چا غلامان نه دي، دا په کار دی هغه یې لکي. نو دوی چې اجیتور سره ملګرتیا وکړه، زما زړه پوښه سو. زه هغه ټیم پښتونخوا بیا چې الیکشن رانږدې سوی، نو زه په خپله معنا زما او د بابت لالا او د پارټۍ په مابین کې یو ګډباډ رالی، زه مې الیکشن له راووتم. بیا په هغه الیکشن کې هم زه راغم دغه کور ته چې تاسې له اجیتور سره ملګرتیا کړې ده، اعلان هم کړی دی، پښتو هم کړې ده، زه هم راغلی یم، له ما سره هم یې مت وکړه. مګر دا زه منمه دا کور به یا په ښکاره یا په پټه معنا دا زما یقین دی چې پر چاینکه به ووټ ویول سوی. بیا که د نر وي، که د ښځې وي، که لږ وي، که ډېر وي، ما ته د دوی مینه، د دوی مجبوري ما لیدله دواړو خواته چې زه رالم دلې دغه کوروله دا چمازه پولینګ ما وګاټئ. نو دارنګه دا شیرین کس دی، په دې کې زموږ یونټ جوړ کړي د پښتونخوا. هغه په پایو کس کې زموږ یونټ وي، په وټګان کې زموږ یونټ وي، په کوټکي کې زموږ یو نه دوه یونټان ول. معنا دا ګرد علاقه کې موږ باقاعده تنظیم جوړاوی ګرځېدو. نو موږ ولد یو، خو هغه تر واره پارټۍ زموږ دا ګرد علاقه زموږ ګرد یونټان یې بې حقه کړل. ورسره معنا زه چیرمین جوړ سوم، دا ضلع جوړ کړم، و ماته لا پر پنډونه را بند که، پلانی کار وکړه، های شیطاني وکړه، هغه سازش وکړه.
زه چې الکشن ته راووتم ښه شو ماته علاقې هر کور زما له یو ونډه راله له ما سره یو همت وسوی زه د علاقې د هغه مینې د هغه محبت زه شکرګزار یم چې دې خلکو له ما سره ډېر لوی همت وکړي زما سر یې په دې جهان کې لوړ کړي چې بابت لالا 2 واره وزیر وي زما د پلار کلاس پیلو وي زه کوچنی چوری وم مګر دی 4.5 ووټه اخي زه 9 ووټه اخم دا زما دپاره یو ډېر لوی اعزاز وي یو د فخر خبره وه له هغه الکشنه بعد بیا ما دا کار نه کوي له ما دفتر نه کوي بند ما کار شروع کوي که به د چا په تاڼه کې کار وی موږ ورتلو که به زه نه وم زموږ کمیټۍ ورتله که به په هسپتال کې د چا مریض وي که به زه نه وم زموږ کمیټۍ ورتله وینه یې ور پیدا کوله دوایي یې ور ایستله اپریشن یې ورکاوی دا یې کړ په بوري کې نه موږ په کوټه کې هم کمیټۍ وه په ملتان کې هم زموږ کمیټۍ وه په اسلام آباد او په لاهور کې هم زموږ کمیټۍ وه دا خدمت هم شروع کړي چې دا زموږ په وس رسېدی هغه کار موږ شروع کړي چې شروع کړي نو له هغه بعد دا خدمت روان وي شناختي کارډونه زموږ د وطن د خلکو غنول تقریبا 8000 شناختي کارډه موږ جوړ کړو دغه شناختي کارډ نن موږ له په کار راځي دا شناختي کارډ دا برډ 900 ووټه پولینګ وي په دا اوس بلدیاتي الکشن کې هغه شناختي کارډ جوړ سو دا و پیرسته ولوېدل هغه پولینګ 1980 ووټه دی معنا 1080 ووټه پر یوه پولینګ خاصه اندراج زیات سوی نو د دغه ګټه به اوس موږ له راځي موږ دا کار شروع کړي بیا زه لاړم پیپلز پارټۍ له پیپلز پارټۍ د پاکستان یو لویه سیاسي پارټۍ ده چې د دې پاکستان آئین پیپلز پارټۍ جوړ کړی دی دې پاکستان کې زیاته خواري د غریبانو د غریبه قومونو د وړو قومونو نمایندګي پیپلز پارټۍ کړې ده او همیشه د جمهوریت لپاره له پوج او له ظالمه سره ټکره پیپلز پارټۍ خوړل کې د شهیدان یې ورکړي دي بټو ذوالفقار علي بټو خپله شهادت ورکړي لیډر وي مصر وي دا نورو پارټۍ لیډران ژوندي دي کارکنان وزني وایي د پیپلز پارټۍ ده کې کارکون مړه سوی دي لیډرشپ یې هم ځان شهادتونه ورکړي دي ورسره تر بېنظیر محترمه بېنظیر بټو پورې لویه پارټۍ ده دلته چې زه ګرځېدم ما ته به خلکو دا شمس حمزه والک دا شمس وروره پلانی کار کوي نو مولوي فیض الله صاحب که هر څونې کودزیواله کوله یا قرابت کاوی دی په جمیعت کې وی د قرابت ته خلکو ګوته نه نیول حاجي تور په با پارټۍ کې دی کې هر څونې معنا هغه په خپل خیل کې تللی خلکو ول دا له با پارټۍ دی شمس که هر څونې زړه خلاص وي تر معنا تر یو غریب عیسایي که زموږ په موږه کار چپ بند سوی دی موږ همت ورسره کړی که د یو ناصر د یو زخپیل په موږه کار بند سوی دی زموږ همت ورسره کړی دی امان الله زخپیل چیر دی ما ستا نوم نه واخته یاره امان الله د چنجن دی نو دغه رنګه موږ کوو خدمت موږ سیاست کړی دی موږ تعلیم کړی دی موږ دا نه کوو ټیک دی امزازی به زموږ عزیزان وي مګر زه تر امزازي اوسم د یو بل ضرورتمند که کار وي زه د هغه دا رنګه سپرم لکه یو امزازی لکه زما عزیز وي هغه هم زما عزیز دی نو د دغه دپاره بیا ما یو چورت ووایي زه به یو پارټۍ له تلم ښه پارټۍ ما پیپلز پارټۍ خوښه کړه چې د جمهوریت لپاره یې خوارۍ کښلګې دي معنا دلته یې دا رنګه باچۍ نه ده راغلګي سیټ به یې نه وي ګټلی مګر نن هم پیپلز پارټۍ په دې لورلۍ کې 18,000 زنانو ته د بېنظیر انکم سپورټ پیسې ورکوي له دا 15 کلو څخه دا پیپلز پارټۍ د چا دروازه نه وټکوله چې ته د بېنظیر پیسې اخې ته به اوس بېنظیر ته ووټ ورکوې که د نه کوې ور موږ ستا پیسې کاټو دا د تعصب دا د نفرت یو کار دی ویې کوي مګر مزید به هم کوي که حکومت رالی دا واره خو 18,000 زنانې دي بله واره به معنا 20,000 زنانې نورې وي و دغه ته به معنا دغه د غریبه زنانو ته به دا پیسې ورمیلاوږي نوکرۍ راوړږي دي دغه وطن له ټیک دی په د تره وار د پیپلز پارټۍ په حکومت کې به په لورلۍ کې حاجي تور منسټر 15,000 نوکرۍ خاصه په دې ایجوکیشن کې و دې زرداري صاحب و دې بلوچستان ته ورکړي 28,000 پوسټه یې ورکړه لوی پوسټونه دا چپړاسیان نه ول دا مالیانو نه ول دا پوسټونه نه ول لوی پوسټونه و دې بلوچستان ته ورکړل نو زه هم لاړم یو پارټۍ له به تلم هغه پیپلز پارټۍ ته لاړم ښه پارټۍ ده جمهوري پارټۍ ده
او په دا بلدیات الیکشن رالی موږ د پیپلز پارټۍ د تیر پر نشان باندې موږ الیکشن وکړي دا چمازه کلي کې موږ دغه ودراوی سعدالله چیرې سعدالله خان ته کې ولاړ څه ښه دی ګړی به د وویني دا زموږ کونسلر وی سعدالله پر دې کلي ودرېدی دا بلدیات دا واره معنا زموږ حاجتور د ګردې لورلایي بلدیات یې سره چپ کړي د خپل شکاریز پر 400 اوټه باندې د روغ یونین جوړ های واټ پر 14 اوټه های واټ پر 80 اوټه پر دا رنګه یو ځان ته روغ یونین جوړ کړي د یونین چیرمن یې راویستی په بلدیات کې د دغه دوکه وکړه دا سازش چمې وکړي موږ معنا تور تاڼه خپل ځان ته یو ډیر لوی کلی دی 800 اوټه لري دا چمازه ځان ته معنا خپل یو لوی کلی دی 300 اوټه لري چمازه او تور تاڼه یو واټ جوړ اخوا ته معنا خلک ودرېدل د تورې تاڼې لخوا زما اکثریت چې وي هغه زما د ملګرو هغه په چمازه کې وي چمازه والا سعدالله راویستی ما نه دی راایستل دا چمازه هم ملګري په خپله پر کښېنستل مشوره یې وکړه دا سعدالله یې راویستی مقابله له 800 وټو سره د 300 وټو والا خو نشي کولی مقابله مګر آفرین زه د دې چمازه خلکو ته وایم چې دې چمازه خلکو معنا له موږ سره ډېر لوی همت وکړي دا سعدالله جیت وی هم زموږ خپله یو 15-16 اوټه د زنان غسې موږ بل ته په لاس ورکړل هغه چپ کړل بل په دې کلي کې معنا یو د ان پی لخوا د ډاکټر عطاګل لخوا یو کاغذ جمع سو د ماسټر میراب د زویغه دغه چې موږ وکتل په لیست کې 8 وټه هغه مخیست کاغه 8 وټه دلته راغلی وایم سعدالله کامیاب وي که زموږ د زنانو وټ چپ سوی مو وایم دا سعدالله کامیاب وي په 15 وټه باندې سعدالله هراو سوی دا هراو نه دی دا سعدالله وګټله دا همت دې چمازه وکړي دا همت دا کلي وکړي تر واره پر دې چمازه زما 100 وټه په دې بلدیات کې سعدالله 300 وټ څو ول 320 وټه نو دا پر تیر باندې دا ټپه وسوه هم زنانو هم سړیانو ووهله دا زما یقین دی چې تر واره ما پر چمازه 100 وټه اخیستې دي ګټل کې مه ده نو دا زما یقین دی چې بله واره زه د دې چمازه پر پولینګ چې زه دا د سعدالله قدیر وټ واخم دا معنا هغه 3 ګونه زما وټ زیات سو هغه په چیش زیاتېږي هغه دغه رنګه زیاتېږي لکه دا خاندان چې دی لکه دا یاسینجان چې دی په دې کلي کې معنا اوس ماسټر میراب هغه دی دا تر واره معنا د اجتور ملګري وو کېدای شي موږ بل ورځ له دوی سره هم چای وکړي بل ورځ به ورسو له دوی به شامله کړو موږ ګرځو هر کور ته هر کلي ته نو دا بلدیات چې کوم دی په تر صوبایي الیکشن کې زه پر 3 نمبر وم اول اجتور وي دویم مولوي فیض الله صاحب وي پر 3 نمبر زه وم بابت لالا پر 4 وي په بلدیات کې موږ پرمختګ وکړي موږ تر جمعیت هم له مخه سو اجتور هم موږ کراساوی خو هغه وزیر وي له وزیره چا بلدیات نه دی ګټلی هغه ځان ته دا رنګه واړه یونین کونسلان جوړ کړل او موږ یې سره وجنګولو راغه کلي زموږ اوس سانډه چیرې ده وټګان ولیزي چیرې دی دا یو واډ اچول سانډه وټګان ولیزي دلته های پایو کس هم پکې اچولی دی دولزي هم پکې اچولی دا یو واډ جوړ کړی اوس ته دا دغه وګوره تا ته سامزي د راواخیستل په ولیزي د ګډ کل بیا د وروره دولزي هم پکې واچول پولینګ هم هلته دی دا خلک خواران له دغه ځایه د سانډې والا له هغه ځایه راځي مګر بیرته هم پر هغه واډ باندې زموږ ملګری دغه رنګه لکه سعدالله په 100 وټه پاتې سو په 100 وټه پاتې سوی نو موږ په بلدیات کې تر ملا هم له مخه سو تر دا نورو پارټیانو هم له مخه سو یو کم 50 کونسلره موږ وګټل دا ګر بوری ورته اریان دی نن موږ راوتلي یو د راروان الیکشن تیاري کوو عزیزانو تاسو باندې ډېر خوشحاله سو چې ښه په سپینه ورځ موږ ته ست وکړي کالی مو خور کړي عزت مو راکړي موږ هم له ځانه سره معنا له دې بوره د پارټۍ خپل مشران را روان کړل ستاسو کمبلي له راغو او تاسو دلته اعلان وکړئ دا احمد جان ماما چې کوم اوس دلته دی ولاړ شو ډېرې ښې خبرې وکړي اخري معنا هغه جذباتي سوی
هغه نورې خبرې ګه سره د بندې کې ایله کې معنا اوس د منو یا هغه وخت پر دې سړی کم تر سوی دی یا دوی کم خلوص له د پارټیانو سره کړی دی مګر هغه خلکو د دوی په اوټ باندې خپل ځانونه اسمبلیانو له ورسول مګر زموږ دغه سپیره کورو ته په دې کې مینه وله په دې کې محبت وي په دې کې ګرانۍ وي شفقت وي و دغه خلکو یې دا نه وویل چې نن زه کامیابه یم ستا په دا سپیره میدان باندې در سر کښېنم مګر حق در کوم او الله تعالی د موږ ته هغه کامیابي مه راکوي چې سهار تاسو له موږه ناراضه یاست بددعا پسې راکوئ ښکنځا پسې راکوئ بد پسې راویسته له الله هغه کامیابي غواړو چې د دې وطن د دې علاقې د دغه خلکو خدمت وکړو که هغه خدمت په نوکري کې وي که هغه خدمت په روډ کې وي که هغه خدمت په تعلیم کې وي که هغه خدمت په سیالي کې وي په شفقت کې وي چې هغه کم و زه اکثره پښتونخوا ته موږ ویل پی ایس ډي پي به ته په یونټ کې جوړی ته بیا په کلي کې جوړی د دې کلي ضرورت چشت دا راوباسه خو پر کاپۍ درې لیکي دي نو به واټر سپلای در ولیکي روډ به در ولیکي سکول به در ولیکي پر دا یونټ به یو 15 پوسټ در ولیکي دا ولیکه 15 کاله له تا سره به دا کاپۍ کې پراته دي ګاروی مه دا د منسټر ډایري ده دا د پرته وي چې هر وخت تا له پنډ د راتلی ته یې اړوه که درځه یېرېدی نو به پر هغه یوه ورقه کې د درو یونټانو تجویزونه لیکل کېږي په یوه صفحه کې نیکه یې د دا خلکو خاصه ووټ واخلي بیا لاړ شي موږ به دا نه کوو موږ ته معلوم دی موږ ته دا احساس دی ولې پر دغه ډګر باندې موږ ډېر میټینګان وکړ پر دا ډګر باندې معنا موږ ډېر کښېنستو موږ دلته شنومبه هم وخوړی موږ دلته غوړي هم وخوړل موږ دلته معنا د چکۍ مړۍ هم خوړلې موږ دلته د لاندې غوښې هم خوړلې به څه پاخه ول موږ به راو د دغه مقصد دا دی چې پر دا علاقه معنا موږ پاتې سوي یو موږ پر سکوټر دلته معنا ګرځېدو پارټۍ دپاره مګر هغه پارټۍ زموږ دا ګرده علاقه هم مایوسه که سره له زه یې مایوسه کړم موږ هم دی کار ورسره وکړئ چې په ګرده زندګي معنا دغه رنګه چا و چاته چمیټه نه ورکړي لکه چې ورته ودرېدو د دوی خانه ور خرابه او اوس هم الله تعالی معنا موږ پر یو ښه نیت راوتلي یو زموږ لښکر ورځ په ورځ ډېرېږي په زخپیل کې هغه امان الله تر الکشن کې زما 4 ووټه پر چنجن دا واره موږ کونسلر نه را پیدا کېدی له مجبورۍ مې یو سړی ودراو پې را پیدا کېدی نه غریب سړی مو ودراوی جمعیت د ماجت ملا ودراوی حاجي تور 2 لوډه پایپ کونسلر ته ورکړل ول دا زمینداران ته ورکوه پښتونخوا 2 واره دا پولینګ ګټلی وي زما 4 ووټو سړی نه را پیدا کېدی زما کاغذ جمع کړل لاړو چنجن له یو خاندان له ورغو 15 کوره دا شامل بل خاندان له ورغو 15 کورو بل خاندان 8 کورو شمولیت مرته وکړي چې راغو جمعیت یو سل درس وټه واخیستل حاجي تور یو سل 3 وټه واخیستل پښتونخوا یو سل 15 وټه واخیستل له موږ سره دغه امان الله د دغه رنګه ځوان دغه همت وکړي زموږ کونسلر واختی غریب سړی هم وي یو سل 2 وټه یې واخیست نو شکر دی را روان واره موږ د چنجن پولینګ ګټی د سره غونډ پولینګ ګټی تر واره زه د غی نه یم ورغلی چې خلکو ماته ووټ راک دا واره به لوړه خوا انشاءالله موږ راګټو دا ډیلی دی تر واره ما اته اتیا وټه کې اخیستې دي دا واره به انشاءالله زما ووټ تر 200 زیاتې د ډیلي پولینګ به موږ ګټو دا قیم صاحب له ما سره نه وی ملګری دا ملازي له ما سره نه و ملګري کم ملازي او ترنان له ما سره ملګري و هغو له ما سره همت وکړي نن ډیلی ګرد تیار دی دا حاجي تور ته چې ووټ ورکړی دا ګرد اوس موږ راغواړي موږ ته یې ویلي دي شمولیتي پروګرامونه یې رالیکلي دي موږ به ورځو شمولیت به کوو خاصه یې پر فیسبوک ګورئ دا رنګه ناصر دی 102 کسان جلال خیل ناصران روغ ماجد په موږ کې د شمولیت اعلان وکړ دا رنګه معنا په بازار کې پنجابی سراکۍ په هزاره محله کې د حاجي تور یو یونټ وي 250 کسانو روغ یونټ راغی دغه رنګ لکه دا ستایس کلی دا هغه هم زما ته معلوم وي د پښتونخوا یونټ وي شیر افغان یونټ وي لکه د ژړ مار یونټ لاړی تور ته شیر افغان یونټ د هزارې مالې هغه ګرد زموږ رجسټر یې یوړی د تور په چونګۍ کې جمع
و بله ورځ چې زه ور وغوښتم سړی څه بې بختي یم دی وار پښتونخوا کار نه در وکړي بیا تور هم نه دی در کړی ول په ګرده محله کې یو عیسایي کور پروت وي په منسپل کمیټۍ کې د بنګي پر پوسټ لګولی دی دا نور ګرد یونټ یې لک دا خلک راغل مال دا جتور اوس راغه یونټان موږ له را روان د جمعیت علما اسلام علما کرام موږ له را روان دی بله ورځ په غاړه کې شمولیت وسوي د ساټکي ګرد عزیزان راغل موږ چې هغه واجه تور ته د ملک ساټکي په خوله ووټ ورکوي د جمعیت په خوله دلته معنا مولي علم جان دی سلارزی دی دا راغی باقاعده تقریر وکړي پرون په هنده کې د جمعیت روح خاندان له موږ سره شمولیت وکړي بله ورځ د اجیتور روح خاندان وي له موږ سره شمولیت وکړي د جمعیت د پښتونخوا او د اجیتور راغه یونټان دا ټیم را روان دي دلې موږ به بیا دلې وکړو مولي صاحب او دلې بیا جمع کړو دا دی چې ناوختي هم ده دا پارټیانو زه خلک مایوسه سو موږ له راځي او موږ هم دا ټیم ګردې پارټۍ له موږ ویرېږي هر څوک چې وایي جمعیت والا وایي زموږ مقابله له شمس سره ده د اجیتور خلک وایي زموږ مقابله له شمس سره ده چې د مقابلې وځای ته شمس ولوېدی او شکر دی نن دا دی د ژړ مار دغه شمولیت دا اوس ټویټر رالی بلاول په دې خبرېږي د بلاول خور د اسپه دا ټویټر ګوري موږ دا پوسټ کښېږدو په دې خبره د سیمانه په لورلای کې چمازه ژړ مار یونټ 250 کسان دا فوټوز یې هغو ته لا هم رسېږي و دنیا دومره هغه لیډر که دلته نه راځي هم لورلای لیدلګي هم نه ده مګر هغه په خبره رسي دا دی زموږ په کاروان کې زموږ په لښکر کې د شمس په قیادت کې خلک دا دی شاملېږي موږ دا شمولیتونه چې کم کوو دا بیا په الکشن کې بیا نه کړي لکه تا راوارسي زه راغم دلته ممځکه ګیروله د وخت ناوختي وه ایله ما یې بل کارتوس راچولی سره ځان یو ګزاره را سره وکړي پلانات ازات مرور له ژړ ماره زه خلاصم د ژړ مار والا ذات په خپله بل هم پیدا کړي عزیزان مې دي ستاسو کورنۍ د خاندان دی معنا په زړګي کې ستاسو دوستان به وي په ملازي کې ستاسو دوستان به وي په کڼه کې ستاسو یاران به وي په بازار کې دغه ځوانان داسې معنا وګرځي دا رنګه د یاسینزي علیم آغا دی اوس موږ ته ډېر لوی شمولیتي پروګرام په باور کې کوي علیم آغا ناصران سر سیاسړی ځین مړ کوي هغه کورنۍ سرمایداره خلک هم دي اوس زه ډېر لوی پروګرام کوم زه ګرد یاسینزی راغواړم د باور بالا چې کم پراته دي په کنوبي کې د ستاسې کس هم راوښوي په بازار کې هم یاسینزي کم شاوخوا ځله پراته دي او زه ډوډۍ هم کوم شمولیت پروګرام هم کوم دا رنګ معنا و موږ ته خلک لګیا یو شمولیتونه کوو ښه سوی ستاسې له ژړ ماره سره مو های شیرین کس هم له یوه واره له ځانه سره راکش شیرین کس به څوک نور نه وي پاته سوي ګرد راغله په اتفاق زنده آباد دا رنګه کوشش به کوو چې وروره دا پایو کس هم راکش کړو وروره له ځان سره ملګري کړو ورسو څوک یا ورزو ورې کله ورزو کله ورزو مجلس ورسره کوو له ستاسې د ګردو کور ودانۍ ویو روزي الله تعالی و هر انسان ته ورکوي نه شمس چاته روزي ورکوي نه اجتوري ورکوي نه مولي فیض الله ورکوي له روزۍ چې خدای راکوي دلته چې یو بل سره یو ژوند کوو په سیالي به کوو حقوق به غواړو چا سره د یو همت وکړي سهار به د حق پر میدان وي که لک وي که کک وي مګر د دې کلي حق به وي دا شیرین کس حق به وي دا به نه یې موږ چې دا یاسینزي دي دلته پراته دي وروره ووټ خو د شمس غم یو ووټ دی دا یاسینزي غم یو ووټ زه چې و ځان ته ووټ ورکوم یو ووټ ورکوم بیا موږ ولې کبر وکړو ګسر موږ دا انسانان چې لږ کار برابر شي موږ غرور کوو موږ سپکتیا کوو موږ کبر کوو انسان چې اول ورځ پیدا شوی دی هم بل غسل ورکوي چې مړ سوی هم بل غسل ورکوي نو چې عالم هم د بل ته دغه محتاج یې که اوله ورځ ده که آخري ورځ ده دا و بل د بل محتاج یې نن هم موږ د بل محتاج یو نن هم موږ د بل محتاج یو موږ به په کار دی دغه بل دغه قریب دغه علاقې د والا دغه همسایه دغه وطنوالو موږ یو قدر وکړو عزت یې وکړو ستاسو ډېره کور ودانۍ جانان ماما احمد جان ماما وروره مولي امیر محمد صاحب ګرد یاسینزیان
ورسره دولت سیم دا دې څوک دی دا څه نوم بشیر خان یاسینزی نو ستاسو د ګردو کور ودانۍ وی چې دا له موږ سره کم میلمانه راغلي دي د دغو کور ودانۍ وی دا له موږ سره ستړي دي که موږ پر هره خوا تلو دوی ټایم هم راباسي وخت هم راباسي موټر هم را روانوي تیل هم خپل ګاروي موږ نه دي ورچولي د دوی و موټرانو ته تیلونه ملګري دي همت کوي نو ستاسو د ګردو کور ودانۍ وی او خاص کار سپیشل د ملک یوسف دغه نو زموږ یو دانه ده پر موږ ګران دی یو یعقوب او د یوسف بیا نه سره لګړي دغه یو وروره دوی دواړه زما ملګري دي مقابله ده یو د یوه غیبت کوي بل د بل غیبت یا مړه پر یعقوب ګران دی چای کوئ اول به لمونځ وکړو بیا به چای وکړو